چې د 40 کروڑو مسلمانانو وزیر اعظم په شرم الشیخ کې په مصر کې د دې زمانې د ټولو نه غټ ظالم او قاتل او درنده ټرمپ ته وایي چې ته د نوبل انعام مستحق یې. نو چې ټرمپ د نوبل انعام مستحق دی نو بیا هلاکو خان هم مستحق دی، بیا خو چنگیز خان هم مستحق دی، بیا خو چرته د یزید قبر پیدا کوي نو هغه ته هم شاباشۍ ورکوي چې په کربلا کې ډېر خلک شهیدان کړي او داسې ورته ورغاړوته لکه د حاجي صاحب چې په اول ځل حج ته لاړ شو د حجر اسود په ښکلولو پسې لیونی. دا ټرمپ ورته بلکل د حجر اسود په شان شی ښکاره کېده، هغه ورله اجازت نه ورکو ګندې ده خو پر یې تندي باندې مښکلو او پته نه لګېده چې څه ویل زموږ وزیر اعظم. کله به یې د هغه جب ته اشاره کوله او کله به یې د خپل خالي جب ته اشاره کوله. مطلب به دا و چې دا ستا یې د جب کې ډالرې دي او زما په دې جب کې ته لږې راوارته وه نور چې څه راته وایې زه ستا خبره منو. دا زمونږ نمایندګي نه وه، زمونږ نمایندګي حضرت ربعي کړې وه رضی الله تعالی عنه د رستم په دلبار کې. اتې پوښتنه کړې وه څه دپاره راغلي یې؟ تاسو خو د لوږې نه مړه کېدئ، په تاسو په ینه باندې موږ د خپل تورې ککړوله مو د خپلو تورو توهین ګڼه. هغه ورته دې دپاره راغلی یم چې د خدای دا مخلوق درنه آزاد کم. موږ دې دپاره راغلي یو چې مخلوق صرف د الله شي او بیا یې ورته ویل چې یا به ایمان راوړئ یا به زما او ستا په منځ کې دا توره فیصله کوي. یو هغه هم نماینده و، یو زمونږ نماینده و چې زړه مې غواړي چې بس دا نوبل پرایز هم تاله درکم او صدر صاحب بس زه خو درته سلوټ او سلام هم کول غواړم او د سجدې اجازت نه وګڼې دا یې ورته کوله. دې وجې نه رونو دې امت ته د دشمن نه خطره نشته، د خپل ملکونو د قیادت نه خطره ده، د خپل لیډرشپ نه خطره ده. دې د غزا جهاد د دې د مخونو نه پردې لرې کړې.